د حقدار د خپل حق په مطالبه کولو باندې مالدار د طرف نه ټال مټول کول حرام دي. سورۃ النساء کی 55 نمبر آیت دی وی ویما قال الله تعالی الله پاک ویلی دی الله پاک گران ارشاد دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ پاک تاسو ته د دې خبرې حکم کوي. څوک حکم کوي؟ الله پاک. ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې حقدارانو ته د دوی حقونه ورسوي. حقدارانو ته د دوی حقونه ورسوي. د دې آیت په شرح کې عالمان وی دا د قرآن شریف په هغه آیتونو کې دی چې دا په بیت الله شریف کې دننه نازل شوی دی. په قرآن شریف کې دا هغه آیت دی کنه چې نبی علیہ السلام بیت الله کې دننه او بیت الله شریف کې چې دا آیت په نازل شو، نو دا آیت په بیت الله شریف کې دننه نازل شوی دی. کوم آیت؟ حقدارانو ته د دوی حق ورسوي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې کله پیغمبر علیه السلام د بیت الله شریف نه بهر تشریف راوړو نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مبارک زبان مبارکه ژبه باندې دا آیتو د دې نه وړاندې موږ دا آیت د نبی علیه السلام نه واورېدلې. پته ولګېده چې دا آیت په بیت الله شریف کې دننه نازل شوی دی چې حقدارانو ته حق ورسوي. دې آیت کې موږ ته الله پاک دا خبره ښیي چې هر کس سره کوم امانت دی او دی د هغې امین دی او امانتدار دی، پکار دی چې دی خپل امانت پوره ادا کړي. د دې خبرې تاکید یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایلی، دا خو آیت شریف شو چې حقدارانو ته حق ورسوي. یو حدیث شریف کې راغلی دی لا ایمان لمن لا امانت له، چې پچا کې امانتداري نی د کې ایمان نشته دی. څوک د امانت خیال نه ساتي، امانتداري ورکې نه د کې ایمان نشته دی. د دې حدیث باره کې د نبی علیہ السلام خادم خاص صحابي حضرت انس رضی الله عنه فرمایلی دي وی ما چې څه فرمایلی چې ډېر کم داسې چرته شوي دي چې نبی علیہ السلام بیان کړی دی او دا حدیث پکې نه ویلې. ډېر کم به داسې چرته عمر کې شوي چې نبی علیہ السلام پکې یو وخت بیان کړی، خطبه به ورکړي او دا حدیث به پکې نه ویلې چې لا ایمان لمن لا امانت له، چا کې چې امانتداري نه د کې ایمان نشته دی. او چا سره چې امانت او امانت کې خیانت وکړي نو احادیثو کې دته منافق ویلی شوی دی. د امانتدارۍ آیت کې تاکید رالو، حدیث کې تاکید رالو او احادیثو کې دا خبره هم ویلی شوې ده چې چا سره امانت او د امانت کې خیانت وکړي نو دا د منافقانو خوی ویلی شوی دی، دته منافق ویلی دي. وی په پولیس رات باندې 3 غټ رکاوټونه دي، پاټکې ورته وایي، سټیشن ورته وایي، 3 غټ رکاوټونه دي. که دې نه سړی پورې وته جنت ته به لاړ شي ګني مشکله ده. نمبر 1 د منځ رکاوټ دی، د منځ پاټک په پولیس رات. دویم پاټک د امانت دی، امانت ما ته وګونی صحیح. دویم پاټک د څه شي د امانت، او دریم پاټک د رشتہ دارۍ دی. په پولیس رات باندې 3 غټ رکاوټونه دي، چیک پوسټونه دي. لومبنی چیک پوسټ د منځ دی، دویم د امانت دی او دریم د رشتہ دارۍ دی. الله دې پکې کامیاب کړي یا ارحم الراحمین. صلی الله